څخه 2024 کې په هغه کې د پښین ولس و پښتونخوا ملي عوام پارټۍ ته په ډېر اکثریت باندې ووټ ورکړي. بیا په هغه شپه باندې د فارم 47 په ذریعه باندې دغه سیټان د موږ څخه واخیستو چې په هغه کې سردار امجد خان ترین ګټلې وه، په 8,000 لیډ باندې ګټلې وه. دغه رقم د لیاقت هغه سیټ موږ ګټلی وو. دا رقم د کلاب الله او د چمن سټان موږ ګټلي وو، په کوټه کې موږ ګټلي وو. دغه رقم دوستانو د ملک پر سطح باندې په تحریک انصاف په ډېر لوی اکثریت باندې د قومي اسمبلۍ سیټان ګټلي وو. بیا په پنجاب او په سند کې هم ډېر د پنجاب حکومت دی ګټلی وو، په سند کې ډېر سیټان ګټلي وو. خو دغه د فارم 47 په ذریعه باندې جیلي نمایندګان راوصلو، جیلي خلک یې مسلط کړلو، اسمبلیان یې د جیلي خلکو ډکې کړلې، جیلي حکومتونه یې راباندې جوړ کړو. نن دا ورځ چې دا موږ هړتال کوو، د نن هړتال دا ثابته کړله د ټول ملک پر سطح باندې د پښین یو مثال دی چې په پښین بازار کې یو دکان سنګل یو دکان په نامه باندې چا خلاص نه ویلی، یو میډیکل سټور چا خلاص نه ویلی، یوه کسابه چا خلاص نه ویلله. دغه رقم خانوزی بازار، یارو بازار، سرانان بازار چې دا د پښین غټ ښارونه دي، غټ بازارونه دي، دا ټوله بند. دا رقم دا روډ دا د تی وینئ د سهار چې پر دې باندې ټریفیک نشته، نیشنل هایوې د خانوزي دا بنده ده، پر دې باندې ټریفیک نشته. دغه مثال چې دی دا د ملک پر سطح باندې په ټوله ملک کې دا د پاکستان د تاریخ تر ټولو کامیابه ترین هړتال دی. زه به دا ووایم چې دا د نن ورځې هړتال د موجوده حکومتو خلاف یو ریفرنډم دی. ولس دونې شعور پیدا کړی دی، ولس دونې بیداره شوی دی چې دا نن ثابته کړله چې دغه جیلي حکومتونه چې دي دا حکومتونه یې مسترد کړلو. زه د پښین ضلعې د صدر په حیثیت د پښتونخوا ملي عوام پارټۍ ټولو کارکنانو ته مبارکي ورکوم او دوی ته شاباشۍ و آفرین وایم. ورسره د تحریک انصافو کارکنانو ته مبارکي ورکوم او شاباشۍ و آفرین ورته وایم چې سهار وختي د 7 بجو څخه تر دا اوسه پورې سهار وختي په 7 بجې دا کارکنان راووتلو، خپل مقرره ځایو باندې خپلې ډیوټیانې سنبال کړلې، پر خپلو بازارو وګرځېدلو، پر روډو وګرځېدلو، ډیوټیانې وکړلې. سهار وختي دی راوتلي وو، زه ورته ته ډېر آفرین او شاباشۍ وایم. ورسره زه د پښین ولس چې دلته کم تاجر برادري ده، زه په نامه باندې د یوه تنظیم شکریه ادا کوم او ورسره د ټرانسپورټرانو شکریه ادا کوم، د نانبایانو چې کم د کسابو مشران دي د دوی لیډرشپ دی د هغه شکریه ادا کوم. دا رقم د هرې طبقې خلک چې دي د دې هړتال سره چې د دې په دې کې د موږ سره تعاون کړی دی، زموږ سره ملګري وکړله، زموږ ملاتړ یې وکړي، زه ډېره شکریه ادا کوم. ورسره عزیزانو دوستانو انشاءالله که خدای کړي هغه وخت لیرې نه دی چې د تحریک تحفظ آیین پاکستان د پلیټفارم د دې پلیټفارم څخه به انشاءالله خامخا په دې ملک کې تبدیلي راځي، خامخا به د آیین بالادستي راځي، خامخا به د پارلیمنت خودمختاري راځي انشاءالله، او خامخا به د عدلیه ازادي راځي، د صحافت ازادي به راځي. زموږ مقصد هم دا دی چې عدلیه ازادي او پارلیمنت خودمختار وي، صحافت ازادي، په ملک کې جمهوریت وي، جمهوري حکومتونه یې د ولس خدمتونه کوي. زموږ د تحریک تحفظ آیین پاکستان اتحاد جوړ شوی پر دا شیانو باندې دی. نو انشاءالله دا اتحاد او اتفاق به پر مخ باندې جاري ساتو. را روانو وختو کې چې مشرانو بیا کم لای عمل مشترکه وي چې د بالا د خوا څخه کومې فیصلې راتلې، په دغه رقم همت او په جذبه به که خدای کړو موږ تحریک انصاف په ګډه باندې که خدای کړو دغه کار به په مخه باندې انشاءالله بیا یو. د ټولو کور ودان ډېره مهرباني.